کم خلق چې قربانی کوي دای لپاره یو اهم حکم هغه دی کم سړی قربانی کوي او د ذوالحجې 10 ورځې دا داخل شي لکه سبا مثال داخلیږي نو ګورئ خپل ویښته او خپل نوکونه دا به نه کټ کوئ. حدیث د مسلم کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى هلال ذي الحجه چا چې د ذوالحجې میاشت ولیدله واراد ان یضحي او دای اراده چې زه قرباني وکم فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره نو خپل ویښته او خپل نوکونه د هغې څه شی ناخلي. بعض روایت کې څه راغلي فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا د خپل نوکونه او د خپل ویښتو نه د هېڅ شی نه هلي دی نه کټ کوي. راجع قول په بنیاد باندې دا واجب دی دا پرېښودل لازم دی دا کټ کول ناروا دي. چا کټلو نو ټیک ده قربانۍ ته نقصان نه رسي قرباني وشو خو لیکن په دې عمل باندې ګناهګار دی ګناهګار شو. دا یو فایده پکې هم یاد لرئ یو سړی دی د هغه د قربانۍ وس ته رسیږي او د په خپله خوښه واجب پې نه دی ورې په خپله خوښه باندې د نورو خلکو د موافقت په وجه باندې ویښته پرېښودل او دارنګې خپل نوکونه یې پرېښودل ده ته به الله د قربانۍ ثواب ورکړي. دا په صحیح حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم یو سړي ته ویله امرت بیوم الاضحی ما ته حکم شوی دی د لوی اختر د ورځې عیدا جعله الله لهذه الامه چې دا اختر دی او الله د دې امت دپاره ګرځولی دی چې په دې کې د قرباني وکړی شي. نو یو سړي ویل دغه سړي ویل چې ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحي بها نو که زه بیا نه مونم او څه سوالي یو چیلۍ زما سره راسئ او هغه له چا راکلي نو په هغې قرباني وکړم چې هغه له به پیسې ورکړم. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا نه هغه به نه کې ولکن لیکن ته په دغه ورځو کې ویښته میښته نه کټ کې نوکونه به نه کټ کې نو چې ذوالحجې ورځ کله د اختر ورځ راله نو تاخذ من شعرک وتقلم اظفارک نو خپل نوکونه به کټ کې خپل ویښته به چې کوم دی هغه کټ کې وتحلق عانتک زرناب ویښته به کټ کې وتقص شاربک او خپل برید په کټ کې فذلک من تمام اضحیتک نو دا ستا پوره وضحیه شوه پوره قرباني شوه ستا. یو خبر هغه ده. دویم خبر هغه ده کم کسان قربانی کوي په قربانی کې خپل نیت ته اصلاح وکړي په صحیح نیت باندې قربانی وکړي چې یا الله دا ستا دپاره دا قربانی کومه پای کې ریاکاري مه کوئ خاص کر په دې وخت کې چې دا د فتنو یو غټ تور دی او سوشل میډیا خلکو د اخلاص د خلکو نیتونه خراب کړو نو هر سړی چې قرباني کوي د قربانۍ نه مخکې یا د قربانۍ په ټیم کې به یا ویډیو کوي یا به تصویران وباسي په فیسبوک به یې شیر کوي چې باسې غټ څاروی حلال کړی فلان دی وغیره. قرآن کې الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم الله ته ستاسو د څارو د غوښې د هغې وینې نه رسیږي لیکن الله ته اخلاص رسیږي. الله اخلاص غواړي اخلاص کوئ خپل اخلاص په دې شیانو باندې مه خرابوئ. انما الاعمال بالنیات د اعمالو صحت د په نیت باندې بنا دی. دریم خبره کم سړی قربانی کوي قربانی د حلال مال نه وکوي که مالم حرامي نو اسې ځان مه ستړی کوئ اسې خپل پیسې مه ضایع کوئ. ان الله طیب ولا يقبل الا طیبا اللہ پاک تے او نہ قبلی مگر پاک شے قبلی او دا حدیث کی داری وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ مومنانو ترا خبری حکم کڑلے دا کمی خبری حکمی چی پیغمبرانو تا کڑیو پیغمبرانو تیویلی یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے پیغمبرانو حلال خوراک کوئی او عمل صالح کوي لاول توي حلال خوراک کوي رستو توي عمل صالح کوي او مؤمنانو ته ویلي دي یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اے ایمان والو حلال خوراک کوي کم چې موږ تاسو له درکړی دی. ثم ذکر الرجل بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی ذکر کو یطیل السفر اشعث اخبر اوږد سفر کوي ببر سری دی
دوڑی پلکی دلی دی یمد یدیہ الی السماء اخپل لاسون اسمان طرف توک دا کئی یقول یا ربی دعا گارم کئی چی اے سما ربا سما حاجتون پورا کا لیکن مطعمو حرام لیکن خوراکی حرام دے وملبسو حرام لباس حرام دے ومشربو حرام سکاکیم حرام دے وغذی بالحرام غذاوت پا حرام مرکلے شوی دا فانا یستجاب لہو دا کم زین برد دعا قبولش خوراک پخپل حلال کئی خوراک حلال کئی دیر خلق دسی دی پدی معاشر کی خپکی گمنو کڅو خپشی د شابت سو کی حق ته بیانوي ډیر خلک دي د خويندو حقونه نیولې دي د تروریانو حقونه نیولې دي او سی بغاټ ساروي مغسل دي او بیا ويره چې قرباني مو وکړو وسیه مې وکړو بسم الله الله اکبر ام پیوي او چې دا غریبانانو لور کوي دا خپلوانو لور کوي او سپک ځان لو ساتي او برید تاوي سی بچ قرباني مې وکړه